نن زمونږ په معاشره کې د مشر کشر تمیز نشته، د عالم او د غیر عالم تمیز نشته. په خدای ذات قسم 24 غنټې او ګناه کې ډوبي، خو چې موږ غوندې سړی پې تېرېږي بس د بګانه لګولي پروا نه. او که یې خو ګناهګار ټیک دی، خو که ته چېرته یو عالم ووینې پارسا سړی ووینې اول خو مه کوه دا کار، خو که چېرته یو نیک دینداری سړی ووینې نو حیا وکړه، په سیډ شه. ولې په خپل ځان باندې ګواهان زیاتوي؟ او بیا تا ته الله عقل درکړی. خو نن معاشرې نه دا شیز هم ورک شولو، دا شیز ورک شولو. یو وختو مونږ به د مړو دومره عزت کولو چې په کلي کې به مړی وشو نو چا به په یوه میاشت کلي کې واده نه کولو. دقسې وکه نه و، دا سپین ږیرو ته پته دی. چا به په کلي کې یوه میاشت واده نه کولو، مړی شوی دی. اوس په ګاونډ کې مړی وشي دی خوا بس ډیجې راوړي او غږوي مړی وي مړی به دوی شوی. عزت ختم شو، عزت مونږ بل مسلمان ته ورکول پرېښو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم حجت الوداع په وخت باندې فرمایي اے ما صحابو چې دا کم خار کې مونږ ناست یو، دا کم خار دی؟ صحابو ته خو پته چې مکه مکرمه دی، خو وایي نه کیدای شي محبوب نوم بدلوي. وی فرمل والله ورسول اعلم، الله والله رسول ته پته دی، موږ ته پته نشته چې دا کم خار دی چې کم خار کې مونږ ناست. څومره ادب، څومره عزت. بیا فرمای اے ما صحابو تاسو نه تپوس کو دا میاشت کومه میاشت دی؟ هغوی ته ښه پته چې ذوالحجې میاشت دی، د حج ورځ دی، 10 ذوالحجه دی. صحابه وایي الله ورسول اعلم، قربان الله والله رسول ته ښه پته دی. ولې کیدای شي الله محبوب د میاشتې نوم بدلوي. بیا محبوب کریم فرمای اے ما صحابو نن ورځ د څه ورځ دی؟ داسې نه چې قربان ذوالحجې ورځ دی، 10 ذوالحجه دی، اخیرنۍ خطبه دی ستاسو دی، حج مو وکړلو. نه، صحابه وایي الله ورسوله اعلم، الله والله رسول ښه پوهېږي، موږ ته پته نشته. ولې کیدای شي الله محبوب د ورځې نوم بدلوي. دومره ادب او عزت. محبوب کریم فرمایي ما دې په دې خار باندې قسم وي چې په کم خار کې مونږ ناست یو، ما دې په دې میاشتې قسم وي چې کومه میاشت روانه دی، او فرمایي ما دې په دې نن ورځې 10 ذوالحجې ورځ باندې قسم وي الله رب کریم حرام ګرځولی دی یو مسلمان باندې د بل مسلمان عزت خیال نه ساتل، د بل مسلمان جان او مال خیال نه ساتل، الله حرام ګرځولی دی به خیال ساتي. دومره محبوب تمهید څه دپاره وکړلو چې یو مسلمان بل مسلمان ته ریسپیکټ ورکړي، عزت ورکړي، ریسپیکټ یې وکړي، عزت یې وکړي. چې ته بل له عزت ورکړې الله به تا ته عزتونه درکړي. من خدمه خدمه، چا چې خدمت وکړو الله به هغه ته مقام ورکړي، خدمتونه به د هم کېږي. نو ما عزتمندو قدرمندو نن په معاشره کې زمونږ کې یوه دا بیماري هم پیدا شوې ده چې مونږ څه کوو د مشر او د کشر تمیز فرق مونږ پرېښو. د کور مشر بابا نه دی، سپین ږیری مور نه دی، ابی نه دی. د کور مشر څوک دی؟ د کور مشر هغه سړی دی چې څوک روپۍ ګټي، هغه د کور مشر دی. چې څوک ډېرې روپۍ ګټي هغه د کور مشر دی. او په ښځو کې د کور مشر څوک دی؟ هغه د کور مشر چې کومې خاوند ډېرې روپۍ راوړي. دی زمونږ مسلمانو عادتونه شول، دی زمونږ مسلمانو رسمونه شول. عزت چې یو انسان بل انسان له ورکړي الله رب کریم دغه انسان ته په دواړو جهانو عزتونه ورکوي. ټایم مختصر دی، بیان ډېر زیات و. بهرحال الله رب کریم دی مونږ ته یو تر بله عزت کولو توفیق نصیب کړي.